د مکې شریف هغه په 1 لک دی او د مدینه شریف شریف دا په 50,000 دی. د الله د لارې د تبلیغ لمونځ چې دی په یو کم 50 کروړو دی. ته څه حاجي صاحب چې لکه په کلي کې څه روزه ولګوې په هغې کې لمونځ وکړي نو هغه حرام دی نه بهتر دی؟ هغه بهتر دی. د عبادت یو قسم دا هم دی چې تبدل د مکان راغی نو تبدل په اجر کې هم راځي. اوس یو عبادت داسې دی چې د هغې دپاره مکان مختلف شو نو د هغې اجر هم مختلف شو. لکه څنګه چې سنن ابن ماجه کې حدیث مبارکه دی، انس بن مالک سے روایت کی په کتاب و اقامت الصلاۃ کی، او دا حدیث نمبر دے 1413 نمبر حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس په خپل کور کې مونځ کوي نو د یو مونځ په یو درجه باندې د ثواب ملويږي، او کله مونځ کوي د خپل جماعت کې مونځ کوي نو د په 15 درجه باندې ثواب ملويږي. او که یو کس هغه په مسجد اقصا کې یا زما په جماعت کې مونځ کوي مسجد نبوي کې نو دته په 50,000 درجه باندې داغه ثواب ورته ملاويږي، په 50,000 باندې د مونځ دی. او که څوک په مکه مکرمه بیت الله شریف کې په دې موضوع باندې ډېر شي حدیث دي، خو د دې یو تصریح پکې داسې ده چې نبی له سلام فرمایي په بیت الله شریف کې چې څوک مونځ کوي، ګوره ابلوز مې د یو کس ویډیو کتا نو ډېر بدبخت دی، په حرم شریف کې دی، د مکې مکرمه په حرم شریف کې دی او هغه خپه دی. ولی خپه دی؟ خپه په دې باندې دی هغه چې دلته کې رااله مړ زما خو ثواب ونه شو او زمانه خو د دې نه زیات ثواب هم په پاکستان کې موندو. نو سوي وایي چې ګوره په دې مکه کې یو مونځ په 1 لک دی، ابل کس ته تپوس کوي کنه دوی هغه جواب ورکوي. نو ته وایي چې د دې ځنه خو ریوند خدای وی ولی وای دلته مونځ په 1 لک باندې دی او په ریوند کې چې دی نو الته مونځ په یو کم 50 کروڑ باندې دی. الله اکبر. نو د خلکو ذهنونو ته دا ور اچي چې ګوره تاسو ولې دومره جان او مال خرج کوئ او راځئ او په دې ځای کې په 1 لک باندې مونځ اخلئ، نو تاسو ته دا مونځ په ریوند کې په یو کم 50 کروڑ باندې ملاویږي. نو مطلب یې دا دی چې د مکې مقام دا کم دی د ریوند نه، د ریوند مقام ډېر اوچت دی او ډېر لوی دی، ځکه هلته په یو کم 50 کروڑ باندې دی. نو دا بدبخته نه دی. او بل ګوره زه دغه امیر صاحب ته هم ګوره ګناه نه کوم، هغه خو لا علم دی، جاهل دی، پوهېږي نه. ځکه خو چې د تبلیغ دپاره اولنی شرط علم دی، چې علم د سره ته به تبلیغ کېږي. نو د جاهل تبلیغ ناروا دی په شریعت کې، جاهل به تبلیغ د سره کوي نه، دا ناروا ده. د تبلیغ دپاره اولنی شرط علي صاحب چې دی د خپل جماعت نه جاهل ویستلی و، چې هغه په قرآن باندې نه پوهېده، ورته وایي فخرج من مسجدنا، زموږ د جماعت نه وځه، دلته موږ ته تبلیغونه نه کوي چې جماعت کې تا امیر سړی پاسېدلی. نو دلته کې تاسو هم سوچ فکر وکړئ، اکثر به عالم په محراب کې ناستي او دا جاهل به پاسېدلی، بس راځئ لکه زه تا کې به څنګه راشي ما کې به څنګه راشي او راسه تاسو ته د علم ښیم. نو د تبلیغ نه انکار کول کفر دی. تبلیغ د نبی علیہ السلام طریقه ده، خو د نبی علیہ السلام په طریقه به یې کې ځان له به ولا فضایل نه جوړې په زور باندې، یا به د بل چا نه فضایل نه پټې چې دی له ورکې د جهاد نه پټ کو، د بل نه پټ کو، ضربونه ولا ورکو، بس دی بل طرف ته کولی. شریعت ولا ضرب ورکړی دی، نبی علیہ السلام ولا ضرب ورکړی دی، او دا ضرب په دې کې منحصر ولې دی، د دې نه کته برکېږي ولې نه چې یو کم 50 کروڑ کې نښتی دی. نو ګوره دا خود ساخته خبرې دي، د ځانه خلکو جوړې کړي دي. نو دغه امیر صاحب ته ګناه نشته، هغه جاهل دی، هغه پوه نه دی. ګناه چاته کومه؟ هغه چاته چې چا د په ذهن کې دا خبره اچولې ده، نو هغه ګناهګار دی چې د په ذهن کې دا اچولې ده، چې د ذهن ته دا اچولې شي یاره بس یو کم په 50 کروڑ باندې دلته کې دې ځای کې اوبه م راوړه. خان ګوره د ده په ذهن کې چې دا خبره چا اچولې ده، ګناهګار هغه دی، دی ګناهګار نه دی، ځکه چې دی خو جاهل دی، ده ته پته نشته دی. نو ګناهګار کم یو شو، دله چې دا ذهن چا جوړ کړی دی هغه کس ګناهګار دی چې دلته مونځ په یو کم 50 کروڑ دی. نعوذ بالله د دې خبرو نه ځان وساتئ. دا ګوره خود ساخته منګړتې خبرې دي، چا د ځانه جوړ کړي دي، دا پکې دا دی او دا پکې دا دی، خود ساخته خبرې او د هغې نه دین جوړ کړی دی، بس وایي دا دین دی او ټول دین یې په هغې کې راګیر کړی دی، 15 خبرو کې راګیر کړی دی. دا دین دومره منحصر نه دی چې ستا په یو څو خبرو کې راګیر شي، نه پیغمبر علیه السلام دا راګیر کړی دی. د هر شي دپاره دلیل پکاري. نو خبره مې څه پورې کوله؟ حدیث شریف پورې. حدیث شریف دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي په بیت الله شریف کې چا یو مونځ وکړو نو یو مونځ دته په 1 لک باندې میلاویږي، او زما په جماعت کې مونځ وکړو د هغې ثواب دته په 50,000 باندې میلاو شو.